نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت صدق الله العظيم سورة بقرة دمقرة دوسوا دردشتم آیت دی دوسوا دریسلویختم آیت دی مخی آیاتن کی صدق فاصلہ قرآن دا جہاد متعلق دا اللہ پاک دا ترغیب طرفنا ترغیب بیان شو یا دا غین بعد دا زنانو دا طلاق دا زنانو دا نکاح او دا شان دا زنانو دا عدت او بیا دا زنانو دا مہر مسئلہ او مدا دا رضاعت بیان شو دا غین بعد بیا اس مسئلہ دا جہاد ذکر مخی زمانہ کی بنی اسرائیل کی او بادشاہ خپل قوم ته د جهاد لپاره دعوت ورکړ. قوم وتبانو کړه چې په جهاد کې مړکی جنگ نه شو. جهاد لپاره دوی تیار نشو. الله رب العالمین په دې باندې مرګ راوست او دا ټول خلق مړ شو. جهاد نه پاتې کېدو سوحبات په دې باندې یو پیغمبر تیرېدو هغه پیغمبر چې وکتل چې دا خلک شوي الله پاک نه سوال او دی الله پاک بیا ژوندي پیغمبر په کوم یو تیرېدو هغه اقوال د علماء شته یو قول د علماء دا چې دا حضرت حزقیل علیہ السلام په دې علاقه باندې تیرېدو هغه د الله نه سوال وکړو دا قوم واپس بیا راژوندي شو او دیم شان نزول علما دا ذکر کوي چې یو قوم علاقه کې وبا راغله د دې علاقې نه بهر ووت او د دوه غرونو په درمیان کې یو علاقه وه هغې کې دې اوسېدل چې کله کلي کې وبا ختمه شي بیا به لاړ شو چې کله دې دوی غرونو ته لاړل درمیان دوه فرښتې الله پاک راولېږي یوې د بر نه آواز وکړو او بلې فرښتې د لاندې نه آواز وکړو هغه فرښتو په آواز سره دوی مړه شول څه وخت بعد په دې باندې پیغمبر راغلو هغه پیغمبر د الله نه سوال وکړو دی الله پاک بیا راژوندي یا د جهاد نه پاتې کېدو سره الله پاک دې مړه کړل او یا د وبا نه د تښتېدو دپاره ځان دې بچ کو الله پاک یعنې چې الله تعالی چېرته مرګ لیکلي د هغې نه به تښتې نه چا دپاره په جهاد کې مرګ لیکلي او چاله نه چاله مرګ لیکلی وي جهاد کې شهید شي نو د جهاد مرګ دا دوی احساس چې الله پاک چاته مرګ د شهادت ورکړي نبی علیہ السلام خپل د مرګ د شهادت تمنا کړې ده حدیث د بخاری شریف نبی علیہ السلام فرمایي زه وکړم چې د شهید شم یا راژوندي شم یا شهید شم یا راژوندي شم یا شهید شم نبی علیہ السلام د شهادت دومره تمنا کړې که الله پاک در په میدان د جهاد کې مرګ درکې نو دې نه تښتېدل پکار نه دي بلکې د غیرت تقاضا هم دا ده چې دشمن سره جنګ کې او په هغې کې شهید شي نو چې دوی کله د بزدلۍ مظاهره وکړه الله پاک همداسې مړه کړه لکه مرګ مالک و الله پاک تختې بچه او بل وبا چې الله پاک راوسته نو مسله دا ده چې علاقه کې وبا راشي نو تختې به نه
او دی خو تختیدل چې د وبا نه په تیښته ونشو نو د مرګ او د ژوند مالک الله پاک دی چې دې تختیدل نو هلته بغیر د وبا د ځای نه الله مړه کړی څومره کسانو دا په زرګونو باندې کسان د لسو زرو نه والا دا بره کسان چې الله پاک دا کسان مړه کړي اقوال پکې د علماو شته چې 10,000 کسانو 40,000 کسانو او 10,000 کسانو یا 10,000 کسانو او ډېر خلک یا د جهاد تختیدل او یا د وبا نه تختیدل الله پاک دې مړه او بیا الله پاک د جهاد ترغیب ذکر کوي چې تاسو الله په لاره کې جهاد وکړئ الله پاک تاسو کارونه ویني چې تاسو جهاد وکړو تاسو جهاد الله پاک قبول کړي او بیا ترغیب د صدقې الله پاک ذکر کوي چې تاسو زموږ د رضا لپاره خپل مال خرج کو الله پاک به تاسو ډېر چند اضافه خپل مال بدل کړي حدیث مبارک کی راضی روزانہ فرشتہ اعلان کی سحر اللهم اعطي منفقا سلفا یا اللہ کم خلق جستا در رضا د پاره خپل مال خرج کی هغه د دې بدلی ورکړي او دې اعلان فرشتہ کی اللهم اعطي ممسكا تلفا یا اللہ کم خلق چې مال ستا په لاره کې نه خرج کوي د هغې مالونه هلاک کړه دا فرشته خیره کوي بس دعا کوي ځکه چې الله فرمایي زما د رضا لپاره مال خرج کړه زه بدلې درکوم نه چې مسلمان نه خرج کړي خدا نافرمانه شیطان څه وایي الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو د غریبۍ نه یری والله یعدکم مغفرة منه وفضلا او الله پاک تاسو سره وعده کوي د زیاتوالي چې دله به ډېره څه ده شیطان وایي د الله په لاره کې کمال خرج کړي نو غریب به شي او الله فرمایي زما په لاره کې چې مال خرج کړي دله به ډېره څه درکړم زیات به کړم چې کوم سړی د الله په لاره کې مال نه خرج کړي د شیطان مني الله پې خفه کېږي او چې کوم سړی د الله پاک په لاره کې مال خرج کړي الله پې خوشحالېږي شیطان خفه کېږي چې الله خوشحاله شي نو تاله به ډېرې بدلې درکړي او چې الله ناراضه به دا شته مال او دله بېکاره کړي کار به دې پې نه کړي ډېر کله انسان سره سم ډېر مالي لیکن ضرورت یې پې نه پوره کړي دې کې برکت نه او ډېر کله انسان سره مال کمی لیکن کار بھی کیږي ضرورت پوره کیږي دې کې برکت وي دې وجنا چې الله پاک مال درکو نو د هغې حق ادا کول دا هم ضروري دي او د دې وجنا جنت ته مالدار خلک د غریبانانو نه 500 کال وروسته جنت ته ځي ولی مالدار سره به خپل مال حساب کیږي دا خو نه ده چې مال در سره دی او په هغې باندې به د دنیا کې مزې چرچې کړي او بس مزې والته مې نه سره د نیکۍ سره د اخلاص سره د خرج کولو چې حساب کتاب قیامت کې در سره کېږي نو بیا به هم د غریبانانو مسلمانانو نه 500 کال وروسته جنت ته ځي خو په هغه صورت کې چې تا د مال حق ادا کړي وي خو که د مال حق دې نه ادا کړي نو بیا خو به جنت ته نه ځي 500,000 بیا نشته یا به جهنم ته دې د وجې نه چاته چې الله مال ورکړي دي د خپل مال حق ادا کړي مال نشته نو حق هم نشته نو چې مال شته خو حق هم شته الله درکړي نو خامخا تپوس وکړو او چې نه دي درکړي سب نشته لکه یو سړي سره 10 روپۍ دي به د 10 جواب کوي او یو سړي سره 10 دي به د 0 جواب کوي نو چې څومره ډېر جواب به هم ډېر غواړي د دې وجې نه الله فرمایي چا چې زما د رضا دپاره خپل مال خرج کړه زه به ډېرې بدلې ورکړم او دا غریبي او مالداري الله وایي دا زما اختیار سو غریب پیدا کړم مال لږ ورکړم محنت به ډېر کله چې سړی غریب ډېر کړي لیکن مال به نه ملاوي او ډېر کله چې یو سړی به مالداري محنت به ډېر نه کوي او د هغه به مال ډېر ملاوي دا د الله نظام چا لږه او
او چاله ډیر او د الله پاک په هر کار کې حکمت کټول خلک غریبانان بیا هم کار خراب مال بچا سره او کټول خلک مالدار بیا هم کار خراب کار بچا نو سو غریبانان او سو مالدار نظام چلی مالدار مال ورکی او غریب کار د دواړو کار برابر شي د غریب نظام هم جوړ او د مالدار نظام هم د الله پاک د حکمتونو نظام الله پاک فرمایي چې دا غریبي او مالداری دا زراول چې الله سره وستري نو مسلمان شاندار چې دی په باندې خوشاله رضا بالقضاء د ایمان دا الله سره فیصله د پاغه خوشاله شي بس کډېر درکړې پاغه شکر ادا کله کې درکړې پاغه شکر ادا کني ته درکړې صبر هر صورت کې د مسلمان کار وسی د الله په ورکړه باندې رضا د ایمان نو نه بګلې کې او نه بنا شکرې کې مسلمان شان با دا الله جل شانه فرمایي ألم تر تنقول إلى الذين كسانوا خرجوا من ديار جغيوا وتلقوا كورنا وهم ملوك أو بزرگون باند كسان هذا الموت يريد مرغنا فقال لهم الله فسلا فكفر بالبيتا موتوا تاسملشي بطور سزا وقت مرد دينو بد سزا پتو ثم أحياهم يا الله پاک بھی جندی کر پس اتو وزنا لكن ډیلانو په تور سزا یې ان الله له فضل يقين الله خاوند فضل على الناس فخلق باندې ولكن اكثر الناس لا يشكرون لكن اکثر خلق الله شکر نو باسي وقاتلوا تاسو جهاد في الله پاک بلاره کی وقاتلوا تاسو جهاد في سبيل الله الله پاک بلاره کی لفظ د قتال چې په قران کې کلم راشي د دین مراد جنگ کی جنگ او لفظ د جهاد چې دا چې نو باغې کې بیا معناګان علما مختلف هغه جهاد باللسان چې بالسنان شي او بالالسن شي وغيرها هر قسم شي هغه ټول ته بیا شامل او چې لفظ د قتال قران کې راځي دا غي نه مراد د کافرانو سره جګړه مراد بل سبب مراد دي الله فرمایي وقاتلوا تاسو جنگ وکړئ په سبیل الله دا الله پاک پدار کې د کفار سره وعلم تاسو پیشن الله سميع عليم بشک الله پاک اوریدن کې بیزاب من ذا الذي سوق دغکس يقرض الله جل تقرض ورکی قرض حسنا خيستا قرض سدي حلال مال په خوشاله سره د الله د رضا لپاره ورکول دا خيستا قرض حلال مال د زړه بنیت د الله د رضا سو خبره شدري مال په حلال چې حرام شنو د الله نه قبل ویم د زړه نه وي چې د زړه نه ني دام نه قبل او دریم د الله رضا به مقصد وي کله الله رضا مقصد دي دام یا الله پاک نه قبل نه الله پر سو په مال قرض خيستره ويضاعفه له اضعافا كثيرا فزبزيات ورکم داغه د پاره ډیر چند بدل چې څومره راکړي دي کنه داغه نه په ډیر چند سیوا ول ورکم الله وي سوچته چې راځي والله يقبض ويبسط او الله پاک يقبض كما رزق دچا ويبسط فراخت كبي رزق دچا بندول كما ول رزق الله يچا او زیاتولم الله يچا وإليه ترجعون دي الله پاک طرف ته تاسو جمع کول شي واخذ الحمد لله رب العالمين